أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. سورة النحل 62 نمبر آیات. په دې 62 نمبر آیات کې د مشرکانو یو قباحت ذکر کیږي او د هغوی په عادتونو په عقل او په رواج باندې یو زبردست رد هم دی. الله ويجعلون لله ما يكرهون، دوی مقرری د الله تعالی لپاره هغه شی نه چې ځان لپاره ګڼي. دا څه شی د مخکې د دې بحث سره شوی دی. لونه الله تعالی لپاره ثابت دی ځان لپاره دي. نو دوی په عقل او په فطرت باندې یو قسم د خبرداري د څومره جاهل خلک وتصف ألسنتهم الكذب او بیانای جبې د دوی دروغ بیانای غټ دعوی کوي ان لهم الحسنى چې یقینا دوی د لپاره به ښه بدلای. مشرکان به تمام د جمعه به ښه بدله ملایويږي، دنیا کې به هم د شرک په وجه باندې بس سہولیات راحتونه ملایويږي او په آخرت کې به جنت ملایويږي. دا مشرکان دعوی دي، جبې دروغ بیانای. الله ولا جرم خامخ ان لهم النار، یقینا د دوی د پاره به ووري و انهم مفرطون دی وړاندې کول شي دی ورته. نو ان لهم النار دا تخفیف اخروی شو د مشرکانو لپاره چې د مشرکانو دروغ دعوی او د هغوی الزامات په خپل ځای باندې، لیکن حقیقت دا د جهنمی خلق دی الله تعالی به ورته اچي وانهم مفرطون او دی به ورته وړاندې کول کیږي. وړاندې به مشرکان جهنم ته واچول شي، دا غینه بعد به نور کافرانو مستور چول کیږي. تالله قسم بالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، یقینا موږ لګری دي پیغمبران هغه ډلو ته جستانه وړاندې. د ځکه کې نبی عليه السلام د لپاره د سری ذکر کی او د مشرکان او کافرانو د لپاره تخفیفات ذکر کی. دا مضمون تسلی هم دی، د کافرانو په حق تخفیف هم دی. او د سره سره د مخکینی جرمونو د لپاره اسباب هم بیانېږي چې د خلک دومره مشرک او دومره لوی جرمونو ته غټ داوود څنګه وختو. دا داوی د کوم ځای نه شروع کړی. الله تعالی وی تعالی قسم په الله تعالی لقد ارسلنا، یقینا موږ لګری د ډېر پیغمبران الى من حق ډلو ته من قبل کې جستان وړاندې او پیغمبره فزين لهم الشيطان اعمالهم، نخیستخ کارګړه دوی ته شیطان عملونه د دوی فهو دغه شیطان وليهم دوست د دوی شو اليوم ننرس. د ځکه کې نبی عليه السلام د لپاره د سری ده په دې انداز باندې چې ګستا دعوت در رسول نورسته هم خلک د دین مخالفت کوي، په دین باندې ټول ناراضي، نو ته مایوسه کېږه مخه پکېږه. ځکه دا عمل د مخکې نه روان د ډېر پیغمبران سره وړاندې راغلی دغوی دعوت چلولې دی، دغوی نقشه او دغوی پس منظر مخې ته پروت دی چې پیغمبرانو به دعوت ورکو. هغه خلک چې هغوی شیطانانو سره ملګرتیا و، شیطانان په هغې باندې غالب و، د شیطانانو خبرې به اورېدلې، شیطانانو ورته غلط کارونه ښایسته ښکاره کړل. د پیغمبرانو دشمني د آسماني شریعت مخالفت دا ورته پیدا مخ ښکاره شو. بیا دغه شیطان فهو وليهم اليوم، دې جمله کې مفسرین تقریبا 3 احتمالونه ذکر کړی دي. یو مطلب یې داسې دی چې فهو دغه شیطان وليهم اليوم دوست د دوی شو نن ورځ باندې قیامت ورځ شو. یوم نو مراد قیامت ورځ. نو دغه شیطان دوست دی کافرانو دی د قیامت ورځ باندې. څنګه دوست دی؟ شیطان ځانم جهنمی دی، دوی به جهنم ته یو ځای راځي. دویم احتمال داسې دی فهو وليهم اليوم، دغه شیطان وليهم دوست دی موجوده کافرانو دی اليوم نن ورځ. هغه وختونه کې تر امتونو ولول دغه دوستانه شروع کړی وي، اوس دې زمانہ کې د کافرانو ولایو د دې دوستانه شروع کړی ده. ولهم او دوی د لپاره عذاب علیم، عذاب دې دردناک، د تخفیف اخروی شو. نو هم نبی علیہ السلام د لپاره تسلی شو، هم د دشمنانو د لپاره تخفیف اخروی شو، هم د مخکینی جرایمو
چې هغه الله تعالی د پاره هغه شی ثابتول چې ځان له بد غني په دروغ داوي چې زمونږ د پاره جنت ته زمونږ دنیا به هم خي د شرک په وجه باندې د ټول سبب دا د چې بده باندې شیطان غالب شوی دی او شیطان ورته بد کارونه خيسته ښکارا کړی دي. همدغه اهم مضمون دی په زین رحم الشیطان اعمال چې بده باندې تلبیس ابلیس کې امام ابن جوزی رحمه الله هم ډېر تفصیلی بحث کړی دی. شیطان په انسان باندې څنګه غالب کیږي، څنګه گمراه کوي، شیطان ترتیبونه، طریقې کار او دغه شان د دوکي هغه انداز د شیطان مهارت داغه نظر بچ کول طریقې د امام ابن جوزی رحمه الله مستقل کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس باندې. د باغې کې اهم ترین مضمون دا د شیطان د غټو حربونه ودا ده چې بد کار د انسان په ذهن کې صفائی بیان کوي. هغه کار به حقیقت کې ډېر انتهایی بدترین کار وي، خوش کار وي، او شیطان مو د انسان په ذهن کې دغه صفائی واچي چې نه د سینه او د حقیقت د سینه. په دې وجه باندې علماء د دې باندې بحث کړی دی چې بجرایمو کې ګناہوں کې مثال په تور باندې رشوت یو بدترین شی او ګناه او جرم وخت یې د سره شیطان خلق بزینونو کې د صفای واچو ولا اول پاز یې ورله بدل نو په دې وجه باندې رشوت تاسو رشوت نه وایي، رشوت په نور نمونه سره یادېږي چې پانی په نوم باندې عربو کې د تعب په نوم باندې یادېږي چې تعب یعنی ستریواري پیسې راک او حقیقت کې دا د رشوت. سود حرام نه د منافع په نوم باندې د نور نمونه باندې یاد شو او دا بدترین مضمون شیطان د انسان مزيان کې صفای بیان چې د دې په وجه باندې مالدار کیږي، ترقی کوي، کافرانو دې په وجه باندې مالدار شوي دي. دا شان کې دم چوری او عیاشي په حاشي اگر ثقافت په نوم باندې د هنرمندۍ په نوم باندې او بیا چې کوم دم هغه ته هیرو وي د هیرو په نوم باندې حالانکه هیرو انتهایی بهادر کس ته ویل کېږي چې اسلام لپاره لوی لوی قرباني او کارنامې ثابت دغه ته هیرو وي، بهادر ته وي. دغه مقدس نمونه راوغه چې د بیکار خلکو د لپاره کې خودل شي او به دغه بیکار عمل صفای خلکو په ذهن کې واچول شي او دا خلک په دنیا کې لوی خلک شو دا بیکار خلک. نو بری طریقه باندې شیطان طریقه دغه د شیطان بدکار انسان ته خیسته ښکارا کوي. الله تعالی دې لپاره تخفیف اخروی ذکر کړي ولهم عذاب الیم، دې لپاره به عذاب دردناک. د دوی عذاب دردناک په دې وجه باندې دی یو د انسان خپل ذاتی گمراهی د چې بچا په لار باندې روان او یو دا د گمراهی د لپاره دلایل څه کوي. لکه هم چې د گمراهی د لپاره دلایل وای نو د کافرانو کې زیات خطرناک کافر او د نقصان اسلام ته او ایمان ته ډیر زیات د دې څخه کس نه دی چې کوم اسلام خلاف دلایل پیش کوي. نو هغه خلک د اسلام خلاف خود ساخته ناجایز دلایل وای بحثونه کوي او ردی په وجه باندې خلک بیلار کیږي نو چې دا په خپلم گمراه دي خدای د گمراهۍ لپاره بنیادی سبب هم جوړ شي. دا شان منافقین دي، منافقین په خپلم گمراهۍ او دوی د اسلامي معاشره کې د نوسیږي نو اسلام ته نقصان هم ډیر زیات. نو قران د دوه قسم خلکو لپاره عذاب الیم ذکر کړی دی، عذاب دردناک. یو منافقین لپاره بل هغه خلکو لپاره د کوپر لپاره ښکارا په ښکارا باندې دلایل او نصریات کوي او بده لپاره غي مستقل اداري جوړی کړی وي. په مخکې زمانہ کې مطالبي ادارو کې ودا کار کېدو تربیتی کارونه، تربیتی ادارې، هنرمندۍ ادارې باقي کې به باسن روان. اوس د انټرنیټ په ذریعہ باندې خبره نور هم آسان شوه، د موجوده نشریاتي وسایلو په ذریعہ باندې خبره نور هم ډېر زیاته بدله شوه. نو کوم خلک د اسلام او اسلامي احکام په مقابل کې دلایل وایي دغه لپاره به عذاب الیم دردناک عذاب دی. د عام کافرانو لپاره به عذاب عظیم. عذاب عظیم دي ته ویل کېږي چې پر سر باندې به لمبي وړي، په لمبو کې به پټي، لیکن دغه سزا لږه کمه ده په نسبت د هغه کافر باندې چې کوم د اسلام خلاف نشریات هم کوي او دغه منافق د اسلامي معاشره کې دنه د مسلمانانو خلاف سازشونه هم جوړي. عالم اصل کې دا د علم نه د علم درد ته ویل کېږي او د دې خلکو ته کوم عذاب ملاويږي دا به هم دوی دردمن کوي. نو دې باره کې مفسرین لیکلي دي چې عذاب عالم ته ویل کېږي چې د دې خلکو په دې اډو کې بدن نور بلیږي او عذاب نازم ته ویل کېږي چې دې خوخه باندې به ور بلیږي، خوخه به سوځي. یو بل ذکر کې براشي چې جهنمی د کافر ته په یو سکند کې اویا سرمنی بدلیږي، د سوځيږي بدلیږي. دغه هم ډېره غټه سخته ده، لیکن دغه سخته کمه ده دغه نه چې په دې اډو کې وسام وربل شي. او د دې ښکارا وضاحت دسي دي چې دغه وخت تکلیف دا کمی د اډو کې تکلیف نه، اډو کې احساس قوي مضبوط. نو چې سړی وله کې بډانګې باندې کس وਹੀ پوز دیتی وي ناغه تم تکلیف خدا کمی په نسبت داغه چې دا پندای ته وږي پختای ته وږي د سنگری ته بډانګې باندې وږي دا سخت ډیره سیوای داغه نه چې پوز دیتی ولواله
نو دغه شان په جهنم کې هم هغه خلکو سزا کم ده، کم د هغه خلکو سزا چې کم ده، کم چې دغه سزا ده، دا کمره د هغه نه چې کوم سزا د اډو کې والا د باډو کې د نور پدې. نو کم خلک د اسلام خلاف نشریات کې دلایل وای بحثونه کوي، بدګماني خوري، مسلمانانو کې د فرقواریت لپاره پیزاګانې جوړي او شعوري غیر شعوري کافرانو لپاره دلایلی کوي. هغه خلکو سزا به داسې چې بجاړو کې به د نور پدې کې خطرناک سزا ده. الذل وما انزلنا عليك الكتاب، او موږ نه نازل کړی پتا باندې پیغمبر کتاب لاره چې قران دی، الا لتبين لهم الذي اختلفوا، مگر دې د پاره نازل کړی دی ته بیان کې دوی د پاره هغه مسالې چې دوی په کې اختلاف کړي دي، چې هغه توحید مسائل دي، د دین او د شریعت د اصول مسائل دي، کوم تعلق چې د عقیده او د عمل سره دي، هغه اختلافي مسالې وته تحل کی. دا هم مضمون تسلی دی او په دې انداز باندې تسلی ده. نبی علیہ السلام تعالی خبرداري ورکړي چې ستاره دعوت او مهنت نه ورسته کم خلک چې ایمان نه راوړي نه سبا ذمہواری کې داخل نه دي چې دوی د مؤمنان شي، ته ذمہوار نه یې. زګ استا کار ده د خلکو د اختلافي مسائل والله حل کې په قران باندې ولا حل کې، بس ته ذمہواری دومره هدف پوری ده. کم ځکه توحید باره کې بحث ده او کم ځکه د توحید او شرک مسائل بیانې کې بحث کیږي، بس ته قران په ذریعہ باندې هغه مسله حل کړه. کم ځکه په نور احکامو کې د خلکو اختلاف ته ولا مسله حل کړه. دا د اختلاف د حل لپاره الله تعالی په نظر کړی دی او د ټیکداري حساب نه راځي کوم خلک په مسلمانۍ کې بس اړو مسلمان دي نشي. نو نبی علیہ السلام د پاره تسریش ولا چې تاسو ذمہواری دومره زیات نه رستا بوج کم دی دغه نه کم بوج ته مخصوصه ادي نستا بوج کم. او دا مضمون قران زیب زیب نور الفاظم ذکر کړی دی، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، چې تاسو صرف نصيحت کا و نصيحت کوون کې کاسي په دې خلکو باندې مستدل شوی نه جنت ته برس. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. او دغه په دې انداز باندې ډیر زیات مختلف اندازونه باندې دا مضمون ذکر شوی دی. دا مضمون ته سره د نبی عليه السلام لپاره او دا صریح دلیل چې قران د اختلافي مسایلو د حل لپاره دی. د قران د نازلېدلو نه پاس توګه اعتراض نشي کولای چې یاره زمونږ لار ورکه ده چې په هغه سوق دي او سوق جنتی سوق نه جنتی به باس باندې نه پويګو. د خبره غلطه ده. قران تمام مسایل حل دا خود لري. نبی عليه السلام زندگی ټول د تفسیر لپاره تیر شوی ده. نو دې ځکه کې دا لتوبین لهم الذي اختلفوا فيه دا د عام انسانانو مبارک دي چې کوم ځکه توحید بارکه باس راشي، دینی مسائل بارکه باس راشي، نو قران سره دا غي حل ورټوه مسله ولا حل وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. او دا قران هدایت دی او رحمت دی د قوم لپاره چې کوم ایمان لري. نو دا هدایت خاصه شو چې مؤمنانو لپاره خصوصي نعمت دی او د کافرانو په حق کې دومره دی چې اختلافي مسائل په حل کولای شي. او مؤمنانو لپاره د مسائل د حل نه علاوه ول نور هم ډېر څه بدی کېشته، ډېر رهنمایان پکې موجود دي او ډېر لوی رحمت دی. تلاوت په خپل ځای باندې، درس په خپل ځای باندې، علم په خپل ځای باندې، دغه شان دی هر باب چې کوم دی نو د مؤمن په حق او لوی رحمت دی. او د کافر په حق نه دی. کافر کې تلاوت کوي نو فائدہ نه کوي، کې تلاوت تقوق دي څه فائدہ یې نشته دی. کافر د پاره بیانول څه فائدہ نه ور کوي. کافر په حق کې دومره هم دی، بس دومره دی چې بس د حق او د باطل مسائل ولا حل شي فیصله پیوش. او د مؤمن په باره کې دا نو مزید هم رحمت هم دی او هدایت هم دی.